ذی الحجه والا اشورا دو په دې ذی الحجه په موقع باندې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې یو خطاب کړی دی امت ته وصیتینا نصیحتینا داسې خبرې پرې ایښې دي چې د ټولې زندګۍ د پوره د دغې امتونو د پوره پاک شلوی درس دی پاک شلوی سبق دی پاک شلوی تعلیم دی دهی خطبی د آخري خطبې چې پنه ورسته رسول الله بلا خطبه د حج ندو بیان کړی ادر خلط وشه د دنیا نه لوړ شه د هغې خطبې څو نصیحتینا وصیتینا دا دي هغې میشته سبق دا پرې ایښی دی چې د مو امتیونه د هر مسلمان زون مول ابرو عزت ادغه حفاظت ضروری دی ادا قابل احترام دی چې دا برخه مجروف نشي دوام نصیحت دا دی وصیت چې د معاشرې نه سود ختم کې چې هغه جرم دی چې یوارې پې دومره غټ جرم لري چې سړی هرون شي سود نه کوي امتیونه او درم دا چې ظلم نه کوي په هیڅ شي شو ظلم نه کوي په کاروبار خرید فروغ گاونګیری کور ژوند بهر ژوند اجتماعیت انفرادیت دا خود څه چې په لشکر امتیون یې مري وینې بهیږي ناحق قتل راوندی دا خو ډېره عظیمه خبره ده ظلم او په هیڅ شکشه نه کوي بله دا چې د جهالت په دور کښې د ښځونه حقوق ډېر زیات پامال شوي دي ای د مو امتیونه تر سره حقوقو پاسداري وکوئ زناناوې حقوقو نه متوئ او نه خروپوئ پایک شو خیانت نه کوئ چې اسلام کې مو حقوق ورکړي دي ښځونه تو هغه حقوق ورکوئ او تاسو یو بل زون تا غاټه لیټه ماش دی څوک ها پچانا برتر نه دی څوک پچانا عظیم انسان نه دی دیاته د غریب د مالدار سول نه دی اکشلی دی چې خان سول سرشند سول نه دی ایرو د معذور سول نه دی لوی خاندان کمزوری خاندان سول نه دی کابرتری چاته حاصل دو انما خیرکم عند الله اتقاکم دا بیا پرهیزګاری خلق ته حاصله دو برتری بلندی مرتبه او بله یکه یوه وجه انسان ته نه دو حاصله البته چې څوک پرهیزګار وي متقي وي خوف الهي لري هغې ته برتری حاصله دو د الله د څنګه مقام بلند مقام لري او بله خبره ده چې ای د مو امتیونه ای د مو قومه آخری امتی پر آئے ہاں دا درس تا سباق پریشای دے چی حضرت محمد مصطفیٰ دنیا نا رخلت کڑائی دائی قرآن مجید در اوخلے سنبالی کے اولی ازدا کے زون پہ پوئی کے عمالی پہ وکے امت تا دے دے قرآن احکام ورا سوے امت تا ورا سوے نن میش قرآن مجید پا نظران دے ویلائی قرآن سر اول میش پا ظلم مدے لگئی او بلدا نصیحت وروي چې امت مسلمان د خپل سفینه کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي مسلمان در بدر دینن وجدادو چې دغه امت په خپل سفینه کې به اتفاقی دو دعا پیوال یار مسلمان راون نری توړي دی خلای دی پمان شه چې شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه کلا د انګریز د جیل نر خلوت شه بیا دای وډیر بیمور حکوم ته یوه خبره وکړه چې زه په دا ورسېدله چې د امت د تبعې دوه شیونه دي یو په خپل منځ کې اتفاق نشته او بل دا چې امت قرآن پرې ایښی دی قرآن ته یې ورڅټ دی او بل
امت ته په خپل میانځ کې اتفاق اتحاد پیدا کی نن مقادو روشه چې د رسول الله په دې آخري نصیحتي باندې امت عمل وکړي دا د میش د پورا رهنما اصول دی امت ته پورا د کامیابی معیار دی کامیابی پوړې دی کامیابی ضامن دی مسلمان د بلادسته ضامن او اصول دی چې مسلمان کله په دې عمل وکړو مسلمان ته بلادستی حاصلوي په ټوله دنیا کې په ټوله قومینه کې نن مسلمان خوار او ذلیل دی در بدر دی په هر ځای کې د ظلم شکار دی په هر ځای کې د پریشانی شکار دی په هر ځای کې لوند شوی دی بلادستی نشته دی ویلې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قرآن خو شرط ورته چې تاسو ته ولې عزت ملاويږي ولو کامیابی حاصلېږي ولو فاتح قومینه تاسو مسلمانانو تصور کیږي چې کله صحیح تاسو ایمان وروړي رسول الله دا هدایت دا وصیتنا امیش د پورا رهنما اصول دی الله جل شانه دا متحب دې عمل توفیق نصیب کو الله دې ټول مسلمان ته ورسوي